د وجوب مابین کې د نبوت مهر مبارک. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د وجوب مابین کې د نبوت مهر مبارک. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوه وجو تر مابین پراخوالی وو. د دوه مبارک وجو تر مابین یې لږ څه فاصله راسته وجې ته نږدې یا لږ چپه وجې ته نږدې سپېڅلي نوراني د نبوت مهر شریف وو. د نبوت د مهر ښایسته مهر شریف ښکلی داسې وو چې یا ګول ول او یا ګردی و لکه سپوږمۍ یا لکه د کوترې هګۍ په ډول یا د نخود د دانې په شان یا د سیب په شکل وو. د دغه مهر شریف حقیقي شکل چا نه دی لیدلی ځکه چې دا مهر شریف نوراني وو، نو ځکه به چا ته یو راز ښکاره کېدی بل ته به بل راز معلومېدی. د نبوت مهر له یو ډول راختلي غوښې څخه جوړ وو، په نوراني لیکنه سره لیکلې د خط پکښې لیکلی وو. په لومړۍ لیکه کې لا اله الا الله او په دویمه لیکه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلی وو. د نبوت مهر پر شاوخوا د بیشتانو یا دغسې د تیو د تیانو د سرو په شان د غوښې علامې پر راګرځېدلې وې. د نبوت مهر شریف رنګ سور یا بدن ته ورته و. علامه نبهاني رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن عساکر رحمت الله علیه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې یو وخت یهودو د حضرت علي کرم الله وجهه الکریم ته راغلي وه. غوښتنه یې ځینې وکړه چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک بیان راته وکړه. حضرت علي کرم الله وجهه الکریم په تفصیلي جواب په دوران کې دا هم ورته وویل چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د اوږو په مابین کې نوراني ګول ځای و لکه د 14 سپوږمۍ. نوراني لیکنه دوې لیکنې پکښې لیکلې وې. په اوله لیکه کې لا اله الا الله او په دویمه لیکه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لیکلي وو. جامع الجمرات تاریخ دمشق. علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام مسلم رحمت الله علیه د حضرت جابر بن سمرة رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي ما د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د نبوت مهر ولیدی چې د دوه وژو په مابین کې د سرې غوښې څخه جوړ و لکه د کوترې هګۍ غوندې و. وصف نبی صلی الله علیه وسلم صحیح المسلم. امام مسلم رحمت الله علیه مبارک په بل روایت کې فرمایي چې د نبوت مهر رنگ د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د بدن رنگ ته ورتوالی درلودی. صحیح المسلم. امام احمد رحمت الله علیه مبارک د ابي نصرة العوفي رحمت الله علیه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د مبارک فرمایي ما د ابو سعید الخدري رضی الله عنه مبارک څخه د مهر نبوت په اړه پوښتنه وکړ. ده راته وفرمایل چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د نبوت مهر د شا په طرف کې د یو جګي او راپورته سوي غوښې څخه جوړ و. مسند احمد. امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د عبدالله بن سرحس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د مبارک فرمایي زه د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ته په داسې حال کې راغلم چې د مبارک د صحابه کرامو سره ناست وو. زه د شاوخوا ورباندې راوګرځېدم. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک زما په اراده پوه شو، نو یې د شا مبارکې څخه په ټول لرې کې ما ولیدل چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک په اوږو مبارک کې د نبوت مهر و چې د سوک په اندازه و. پر شاوخوا یې تور ټکي ول لکه هغه کوچني کوچني توري دانې. صحیح المسلم. علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د نبوت مهر ته په تشبیه کې مختلف روایتونه دي. اول روایت داسې نقل دی چې د مهر نبوت داسې وو لکه د کوترې هګۍ. دویم روایت دی چې نبوي مهر داسې وو لکه جمع سوي غوښې په شان. دریم روایت چې نبوي مهر داسې وو لکه راپورته سوي غوښه. دریم روایت دی چې نبوي مهر داسې وو لکه مردکه یا ګول ګولي چې په رنګ توروالي ته سوی وو. پنځم روایت داسې دی چې نبوي مهر داسې وو لکه هغه شی چې مهر او ټاپه په ول کېږي. شپږم روایت دی چې نبوي مهر داسې وو لکه سیب. اووم روایت دی چې نبوي مهر داسې وو لکه چې د بدن څخه غوښه کیندل سوې وي، رنګ یې تور وو، شینواله ته مایل وو. اتم روایت دی چې نبوي مهر داسې وو لکه تور ټکی چې ژړوالي ته مایل وي.
پر شاوخوا یې ویښتان ول. نم روایت دی چې نبوي مهر داسې و لکه د جمیله مرغه هګۍ. صاحب د معجم الغني صاحب د المعانی کتاب فرمایي چې دا جمیله یو داسې مرغه دی چې رنګ یې و ایرو ته سوی دی، ښایسته سره مشوکه لري او سرې پښې دي، غوښې هم ډېرې خوږې دي، بدن یې دونه دی لکه د کوترې. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم. علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د دې روایتو په مابین کې څرګند اختلاف دی. نو محققین علماو د دې اختلاف په جواب کې ویلي دي چې نبوي مهر یو داسې راپورته شوی غوښه د غوښې څخه جوړ و چې پر شاوخوا یې ویښتان ول. کله به دا غوښه کمه شوه نو ویل کېدل به چې نبوي مهر د کوترې د هګۍ په څیر دی، خو کله چې به دا غوښې زیاتې شوې نو ویل کېدل به چې د سوک غوندې دی، یعنې شکل یې داسې دی لکه د سوک خو اندازه یې کوچنۍ وه. خو علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې په اوو روایتو سره اوس هم اعتراض کیږي. په هغه جواب کې به ووایو چې نبوي مهر پر شاوخوا باندې څه کیندل شوې غوښه وه، د دې دپاره چې نبوي مهر د نور بدن څخه څرګنده او ښکاره معلوم شي. محققین علماو په دې روایتو کې دا هم ویلي دي چې یو کس چې په نبوي مهر ولیدي نو په زړه کې به یو تشبیه راغلل، د بل په زړه کې به بله تشبیه راغله، نو الفاظ به د خبرو په دوران کې سره جلا جلا وه، خو مقصد به د ټولو یو و چې مقصد یې مهر نبوت دی. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک تقریبا 19 روایت د مهر نبوت په اړه ذکر کړي دي. بیا فرمایي چې مهر نبوت په اړه چې دا روایتونه اقوال مختلف دي، دا په حقیقت کې اختلاف نه دی، بلکې هر کس ته چې کوم راز تشبیه په زړه کې ورګرځېدلې وي هغه یې ذکر کړې ده. د چا د یو شي سره تشبیه ورکړې وي، چا د بل شي سره، خو د ټولو مقصد یو دی چې دا مهر نبوت صرف یو ټوټه غوښه وه. په کوم روایت کې چې د ویښتانو ذکر شوی دی د هغه مقصد دا دی چې پر شاوخوا یې ویښتان ول. خصائص الکبرى امام قرطبي رحمت الله علیه مبارک چې د نبوت مهر د چپې اوږې سره یو څرګند شی و، سور رنګ یې درلودی چې کله به لږ سو نو د کوترې د هګۍ غوندې به و، کله چې به زیات سو د سوک په اندازه به و. المبهم. علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي د حضرت جابر رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د مبارک فرمایي زه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سره په سورلي باندې شاته سپور وم، ما یې د نبوت مهر په خوله کې ونیوی، فرمایه د مشک خوشبویي راتلل. الشفاء وما علینا الا البلاغ المبین.